مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو اوریدونکو، ملي یووالي حکومت له اوږده ځنډ وروسته ولسي جرګې ته 12 نومان وزیران معرفي کړه. د ولسمشر دویم مرستیال چې نومان وزیران یې جرګې ته معرفي کول، له وکیلانو وغوښتل چې د هېواد اساسو شرایطو ته په کتو نومان وزیرانو ته باید د باور رایه ورکړل شي. له حکومت سره په دې برخه کې همکاري باید وکړي. د ولسي جرګې غړو بیا د حکومت په دوه ګوني چلند جدي نیوکه وکړه او وایي چې د دوی پریکړو ته درناوی نه کوي او د دوی لخوا د پوهنې بهرنیو چارو وزارتونو د سلب صلاحیت شویو وزیرانو په ځای یې بل څوک نه دي ور معرفي کړي. د بهرنیو چارو وزارت خو هماغه لرې شوی وزیر سرپرستی کوي. د پوهنې وزارت لپاره سکان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره سکان نوي وزیران هم تر اوسه پورې نه دي معرفي شوي. په ټوله کې د مقننه قوې او د اجرایه قوې پر واټن او یا هم پر اړیکو باندې بحث لرم. وکیلانو پرون دا هم ویل چې د دوی هغه پریکړو ته درناوی نه کوي. له دې څخه پخوا یې هم اشاره کړې وه چې تقریبا 26 یا 24 مصوبې چې پارلمان تصویب کړي دي ولسمشر یې نه توشیح کوي. دې ته ورته نورې ستونزې اصلي علتونو باندې بحث لرو او که دغه واټن له منځه لاړ نه شي نو خدای ناخواسته حالت به کوم برید ته ورسیږي. له ما سره د لا بحث لپاره څخه میلمه ده ښاغلی عبدالرحیم ایوبي صاحب. په دې چې تاسو هم ملتیا وکړئ. ایوبي صاحب ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه ستاسو او د لیدونکو د دواړو سهار په خیر. خیر مو نصیب شه. د دې واټن احساس په خپله جرګه کې هم شته چې ګویا عملا د مقننه قوې یا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ واټن ورځ تر ورځې زیاتېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه چې د وحدت ملي د حکومت په راتګ سره یعنې په ډېرو لږو شپو کې د پارلمان ډېر اعضاو ډېر شمار کړو دا احساس وکړي چې د افغانستان موجوده حکومت ته وحدت ملي ته پارلمان د یو اضافه بوج په شکل باندې ګوري، د یو اضافه فرضیې په شکل ورته ګوري او د موجوده نظام د بقا او د حکومت د بقا دپاره د پارلمان شتون د حکومت سره هیڅ معنا هم نه لري او په متاسفانه چې په ډېر شدت سره په داخل د پارلمان کې کار شروع کوي او د پارلمان د ضعیفتیا او د پارلمان د کمزورۍ دپاره باقاعده د یو پلان له مخې کار شروع کوي چې بالاخر دغسې بې طریقې کار یا بې اعتنایي چې ورته وایي چې د پارلمان باندې حساب نه وکړي یا پارلمان د افغانستان د موجوده نظام د درو مهمو قواو څخه د یوې قوې په سترګه باندې ونه کتل او کوشش یې دا وکړي چې ضعیف یې کړي، کمزور یې کړي او چې دا کې د حکومت څه ګټه ول په دې کې د حکومت څه هدف و بالاخر تقابل ته سره واوښتل. بالاخر د پارلمان او د حکومت تر مابین بې اعتمادي دومره زیاته شوه چې مخکې تا هم یادونه وکړه چې تقریبا د 22 څخه زیات هغه قوانین چې پارلمان تصویب کړي دي رئیس جمهور د افغانستان یو هم توشیح کړي نه دي بلکې په خلاف د هغه کار کړی دی. د دې څخه علاوه هغه وزیران چې رئیس جمهور په خپله په اوله ورځ باندې چې کله پارلمان د افتتاح غونډه کول یا وزیران معرفي کول 100 ورځنی یو پروګرام یې شروع کړي چې په منشور کې هم دا ول چې زما وزیران به مکلف وي چې په درو میاشتو کې به د خپلو کارونو د خپلو کړنو په مقابل کې چې کړي وي هغه به د افغانستان د ملت سره شریکوي او حساب ته به حاضرېږي او د پارلمان ته به حساب ورکوي، د افغانستان ملت ته به حساب ورکوي او زه به هم د دې په سخت او په جدي توګه نظارت وکړم. باوجود دې چې دا یو کار هم ونه کوي بلکې پارلمان قانون تصویب کړي چې یو وزیر د 2 میاشتو د سرپرستۍ و هاخوا ته چې کار کوي هغه د قانون خلاف دی، د اساسي قانون خلاف ورزي ده، د پارلمان د پریکړې خلاف ورزي ده. مګر په تعصب سره به وایم چې حکومت د 9 میاشتو د سرپرستۍ هغه ته دوام ورکوي چې اوس یې الا چې پرون د 12 کسه وزیران پارلمان ته معرفي کړله او په دې 12 کې بیا هم د پارلمان پریکړې ته احترام نه دی سوی چې په هغه کې د بهرنۍ چارو وزیر دی، همدا رقم د معرف وزیر دی، دا هم پرون بیا هم د هر څه باوجوده معرفي نه کړل او د پارلمان
سوالو ته هم د جواب ویلو دپاره په دې موضوع کې چپ پاته دي چې ولې دلایل څه دي او په کوم خاطر باندې یو بام او دوی هوا ایوب صاحب جالبه مسله دلته ده. دویم مرسل ویلي چې د هیواد اساسو شرایطو ته تاسو باید ډیر پام وکړئ او وزیرانو ته مثبته رایه ورکړئ. آیا تاسو اوس که پوښتنه ونه کړئ چې دا 9 میاشتې بالاخره ښایي تاسو یعنی حکومت چیرته وایي چې د اساس شرایط مو درک کړي؟ خو خبره دا ده چې هلته خو دوی د میلمه په صفت باندې راځي او خپلې خبرې کوي او بالاخر د سوالو د جواب موضوع مهم مطرح نه ده هلته. بیا هم د هغه باوجوده سلیمان خیل صاحب یو شمېر وکیلانو په امتیازي وخت کې او په دغه په وخت اعتراض کې ډاکټر صاحب بشر دوست همدا رقم سلیمان خیل صاحب یو شمېر وکیلانو همدا سوال درلود چې دغه 9 میاشتې چې تا وزیران سرپرست ساتلي وه آیا دغه وخت کې حالات بحراني نه وو؟ همدغه دلایل وه چې ستا نیمه کابینه د چنې چې خپل مابینځ کې وهي یا مخالفتونه چې په خپل منځ کې لرئ د هغو په وجه باندې د افغانستان ملت او حکومت دواړه د بحران سره مخامخ دي، د بنبست سره مخامخ دي. همدغه دلایل و چې ته د پارلمان سره تقابل ته ځې، ته په داخل د حکومت چې تشکیل دی د رئیس جمهور او د لومړي معاون در مابینځ یو بحران منځته راځي، تقابل منځته راځي، مخالفتونه منځته راځي. په نظام کې د ډاکټر صاحب عبدالله سره چې دی د افغانستان د اساسي قانون خلاف د وحدت ملي په نامه باندې حکومت تشکیل کوي، د دې تر مابین ستونزې را پیدا شوې د وزیرانو پر انتخاب، د قراردادونو پر اخیستلو، د مختلفو نظریو، د مختلفو سوچونو، د بلخ د والي سره د رئیس جمهور ستونزې او مشکلات، د پارلمان سره د رئیس جمهور ستونزې او مشکلات، د نورو هغه سیاسي احزابو غړو سره چې د ده سره په کمپین کې ملګري وو د هغو په مقابل کې جفا کوم، بې تفاوتي کوم او په هیڅ حساب باندې نه کوم. دغه شیان لامل د دې شو چې نن حکومت هم دا مني چې افغانستان په اساسو شرایطو کې دی، حکومت هم دا مني چې افغانستان د بنبست او د بحران سره مخامخ دی. ایوب صاحب دا هر څه یعنی له اشخاصو نیولې تر ګوندونو تر والي پورې او تر بهرنیو چارو وزیر پورې تر تنظیمونو پورې بالاخره له پخواني ولسمشر سره بیا هم بیا له یو رسمي بنسټ ولسي جرګې سره د اړیکو د خرابتیا تر شا څه دي؟ عمدن او قصدن که نه د کمې تجربې او د حکومت د هغه پاشلي حالت څخه دا هر څه رامنځته کېږي چې نن هر څه مخ خراب روان دي بدبختانه. دوی داسې فکر کوي چې دغه ولسي جرګه ده چې د ستونزو سبب ده. دوی داسې فکر کوي چې دا ولسي جرګه ده چې د حکومت د پرمختګ معنی ده. نو موږ باید د دې څخه مخکې چې ولسي جرګه دوی په خپل شناخت وپېژني، دوی په خپل شناخت باندې متاسفانه چې پر ځای د دې چې مثبت کار وکړي چې د ولسي جرګې سره د ملت استازو سره یو مشترکه ژبه رامنځته کړي، تفاهم رامنځته کړي. حکومت چې کومې ستونزې لري، حکومت چې کوم مشکلات لري، حکومت چې څه غواړي، باید د خاصو مجالسو له مخې چې د اداري هیئت په شمول د پارلمان ټول اعضا موجود وي او رئیس جمهور د هغو څخه کومک وغواړي، همکاري وغواړي او د ولسي جرګې پریکړو ته احترام وکړي. د ولسي جرګې او د حکومت تر مابینځ تقابل نه د ولسي جرګې په ګټه وي او نه د ملت په ګټه نه د حکومت په ګټه وي، ځکه چې د حکومت د ملا تیر چې دی هغه ولسي جرګه ده. دا زه د دوستانو ته وایم چې دا حکومت د نظام لکه رکشه پر 3 ټیرو باندې جوړه ده. هر ټیر چې د رکشې نه وي دا نظام د پل دی. زموږ دغه نظام چې دی دا د 3 قواو څخه جوړ دی چې په اساسي قانون کې دا د یو د بل سره دومره تړلي دي، دومره لازمي دي چې هیڅ یوه قوه نشي کولی چې په تنهایي باندې د موجوده نظام یا بقا دوام پیدا کی یا موجوده حکومت چې په همدې نظام پورې ورته والی لري او د همدې نظام پر اساس باندې تشکیل دی جوړ دی چې هغه د مشروعیت ترلاسه کړي. دغه فکر چې ګویا حکومت سره و چې ولسي جرګه د ټولو ستونزو اصلي جړله ده، د دغه ستونزې د حل لپاره څخه باید ولسي جرګه یعنی کم صلاحیت شي. دا عمدن او قصدن مسله ستاسو په نظر باندې او که نه د تجاربو د نه لرلو او یا هم د ګډوډي په حکومت کې یو قصدن دا یو خدا و چې په حکومت کې شامل وډلو هر چا چې د پارلمان د اعضاو وکیلانو سره شناخت درلودي، تعلقات درلودي، هغه د خپل سوچ فکر په ګټه کاروي. کوشش یې دا آیا اوس هم همدغسې نه ده؟ دقیقا ایوب صاحب بخښنه غواړم، دا خو به په ټوله کې یعنی حکومت دا فکر کوي چې ولسي جرګه کمزوري کړي، ولې تاسو دا احساس نه کړئ چې په ولسي جرګه کې
یوه ډله شته چې د حکومت لپاره کار کوي، یعنی ښایي ستونزې د حکومت پر مشورې باندې ولسي جرګې ته جوړې کړي، ولو خپله هم د ولسي جرګې غړی ده. بلې په دې کې ګوره یو خو ما درته وویل چې حکومت د ولسي جرګې د کمزورۍ نه د بې عزتۍ، نو ګورې دوی خو بې انتها د بې عزتۍ په فکر کې دي. دوی د ولسي جرګې د دومره بې عزتۍ په فکر کې دي چې د اداره امور او د شهرسازۍ وزارت او د وزارت مالیې او د یو شمېر نورو ادارو کارمندان مطلق په دې مکلف دي چې د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې د حکومت پر بې کفایتي باندې بحث کوي، اعتراضونه کوي، تنقید کوي، په مطبوعاتو کې په میډیا کې یا غونډې جوړوي یا حکومت څخه د امن د سولې غوښتنه کوي، هغه ته په داخل د افغانستان کې او هغه ته سپکسپوري وایي، ښکنځل ورته کوي، د مور، د خور، د قوم، د نسب، د شخصي تعرض کوي. یعنی ظرفیت نو ډېر ظرفیت نه، یعنې ته داسې باور وکړه چې زه باقاعده په دې متعلق باندې ګوره تاسې خپله وینئ چې په حکومت کې د اداره امور څخه د یو پروګرام دوی جوړ کړي د تشویق په نامه و. په دې تشویق په نامه باندې دوی په مختلفو ولایتونو کې تر اوسه پورې د ډېرو ځوانانو څخه نومونه لیکلي دي چې نن به دلته وظیفه در کوم، نن به دلته وظیفه در کوم، نن به دا وظیفه در کوم. بلکې کله کله د شپې اشر کوي یو شمېر کارمندان چې د دې سره لیست جوړ دي په مختلفو ادارو کې دا راغواړي او بیا په اداره امور کې کښېني او بیا هغو ته مختلفو نومو باندې فیسبوکونه ور جوړ کړي دي او په هغه کې د ولسي جرګې اعضا، د سیاسي هر څوک چې دوی وغواړي دوی په بیا به کوي، د سپکسپوري په وایي، د ښکنځل، حتی دا ښکنځل چې ما ته په ټلیفون کې د فیسبوک حتی د احمدشاه بابا او د میرویس نیکه په باره کې ما ته سپکسپوري ویل سوي دي. بانا یې چې کړې، بانا یې دا کړې چې تا د لطیف پدرام سره عکس ولې څنګ پر څنګ ورسره ناست دی. اوس نو زه 10 کسه وکیلان تللي کندهار ته په حیاتي باندې، پدرام زما پر څنګ ناست دی، زما سره په پارلمان کې دی، زما همسیمپي دی، د ده پر څنګ پر کښېنستلو، د ده سره پر عکس اخیستلو زما مور، خور، قوم، پلار، شخصي چې پر دنیا باندې یو سپکه سپوره بده خبره ده په سوشل میډیا کې راته کوي، فیسبوک کې راته کوي، په ټلیفونونو کې راته کوي چې په دا رقم چې کله منطق یعنې منبع او ادرس بیا حکومت ده، هو بل څوک نه دي. نو دا د شپږو میاشتې را په دې خوا دا پیدا سوي دي. که چېرې داسې وي چې د دفاع وي، د حکومت څخه دفاع په سپکو سپورو، یا حاجي صاحب ظاهر قدیر ته ښکنځل کوان، یا لالي ته ښکنځل کوان، یا استاد عطا ته ښکنځل کوان، یا استاد محقق ته ښکنځل کول، یا دا اوس نبیل چې تر پرونده پورې د دې مملکت ته د یو قدر په صفت پیژن کېدل، زحمت یې کښلی و، تکلیف یې کښلی و، همدغه ځوانان د همدغه کرزي صاحب په وخت کې تربیه سوي دي، د اشرف غني په وخت کې نه دي سوي. د اشرف غني د وخته تر اوسه په اول سمیسټر کې دي، ماشومان دي، دا چې فارغه سوي دي، دا چې نن د سوشل میډیا څخه استفاده کوي، دا چې نن 3G او 4G کاروي، دا چې نن چې وایي زه ماسټر یم، ځوان یم، باسواده یم او موږ ته بېسواده وایي. دا هم د زموږ د زحمتونو دا زموږ د تکلیفونو په وخت کې دوی دلته باسواده سوي دي، لیسانس سوي دي، ماسټري یې کړې ده، مګر ته دوی وګوره دوی د پخواني ولسمشر په متعلق باندې د څومره سپکو سپورو څخه استفاده کوي، قومي او سمتي موضوعاتو ته لمن وایي، پارلمان سپکوي، بې عزته کوي، د غلو، د چورلمان، د خاینانو. نو که خاین وي خو وزیر په پیسې ورکړي، نو عجب خبره دا ده چې د حکومت وزیر پیسې ورکوي، وزیر اتل، وکیل خاین، یا خپل شخصا رئیس جمهور چې پیسې ورکوي یو شمېر کسانو ته، نو د دې معنا څنګه کېدلی شي چې اخیستونکی خاین دی او ورکوونکی زرکلن سي؟ ولسمشر کومو مواردو کې پیسې ورکوي؟ د ولسي جرګې د وزیرانو په مسله کې بله یوه لنډه دمه لرو، په دې به هم بیا بحث ولرو. درنو لیدونکو ستاسو ملتیا غواړم.